بسم الله الرحمن الرحیم. په کور کې د برکت او د رزق د زیاتېدو دپاره نبوي نسخه حدیث شریف کې راځي چې من قرأ سورة الواقعة فی کل لیلة لم تصبه فاقة ابدا. حدیث شریف مفهوم مقصد دا دی چې څوک هر شپه من که ښځې او که سړي خو چې سورة واقعه لولي نو الله رب العزت پر دې لوږې او غریبي ختمي. عبدالله ابن مسعود عنه بیمارو، حضرت عثمان غنی رضی الله عنه ول تپوس لراغې نو لنډه دا چې هغه ول بیا پیسې ورکولې وي ستا صرف لوڼه دي دی به په کار راشي. هغه ورته دې ته حاجت نشته ځکه ما خپلو لوڼو ته سورة واقعه ښودلې ده، هغې تر هغې نه وده کېږي تر څو سورة واقعه نه یې لولي. نو چې موږ خپل هم همت کو او نورو له هم دعوت ورکو چې سورة واقعه لولو، په دې به الله زمونږ غریبۍ او فقر و فاقې ختمي. الله به زمونږ په مال اولاد او رزق کې خصوصي برکت اچي.